امام مالک رحمه الله با د خپل استاد کور طرف تخفیم نه غزول چې داغه په بالفرض دی خو کور داغه د استاد چرته بکې نهسته داسې به نه کولې ځکه دی په ما د استاد کور دی خو که داسې بکې نهسته دی خو به د استاد کور او دا پته وي دی خو به استاد کور دی په نه غزول راټولولې وي موږ د استاد سړي زوی نه ښکاري شریعت موتا ته ادب خو دی ادب دا د مشرمي ادب دا د عالم همي ادب د استاد همي هغه استاد کغه تا د دنیایي هنرونه خي هغه استاد کتا ته دنیایي تعلیم خي هغه استاد کتا ته اخروی تعلیم او علم درکې د ټولو ادب دا موتا د شریعت خو درې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم موتا دا خپل احادیث مبارکو په ذریعہ خو درې دي فرمای انما بعثت معلما ز دنیا ته الله رب العزت معلم یعنی استاد را لګي چا د خپل استاد ادب او احترام نه کړي قدر نه کړي کغار څومره غټه مرتبه حاصله دي هغه غټه مرتبه هغه ته هیڅ فائدہ نه ورکوي ادي وجه فرمای بزرگان او اقوال دي الادب جنة للناس دا ادب دا انسان لپاره یو ډال دی چې کوم سړی په ادب ژوندۍ تیر کړی دا اده استاد مخکې دا هغه دا عالم مخکې دا اده مور پلار په مخکې دا هغه د مشر د ترو د نیکو د پلار د مشر رور داغه په مخ کې دا کوم مشران دي داغه په مخ کې دا ادب مظاهره کړی دا الله رب العزت دې دا قسم مصیبتونو نه بچ کړي دا د لپاره یو ډال دی دارنګه فرمای لا میراث کل ادب دا ادب په شان دی بل لوی میراث نشته چا د میراث کې ادب پاتې شو د چا بچو ته په میراث کې سړیتوب پاتې شو چې موږ ته سړیتوب وایو ادب ته پلان کې ډېر د سړی ځامن دی مطلب څه دی ادب دی چا چې په میراث کې ادب پاتې شو دا ټول لوی میراث خاوندان حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قول فرمای چې اول ادب زده کې بیا وروسته علم زده کې ادب دومره اهم دی دارنګي حضرت علی کرم الله وجهه ارشاد فرمای چې دا هر یو څه د پاره یو خپل قیمت دی کوم سودا کوله چینیلو دا یو قیمت دی خدای انسان قیمت دا د علم دی او د ادب دی چا کې څومره زیات پوهه وا چا کې څومره زیات ادب دی دومره زیات قیمت دی بس کوم سړی کې چې ادب پوهه نه وا نو دا دومره بے قیمت سړی دی دا دومره سپک سړی دی ولې دغه ادب نشته یو سړی کې ادب نه هغه کیسه حضرت عبد الله بلخی رحمه الله فرمای دا ادب حاصل اول دا علم دا حاصل اول زیات بهتر دی دا ډیر زیات اهم دی محترم استاد آغا منصب دی کم چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم منصب دی درې دعاګانې داسې چې دا وی دعاګانې الله فرمایي دا الله حبیب فرمایي دا دعاګانې د اخیری دا نه رد کیږي یو د پلار دعا د مور دعا د بچی لپاره یو د استاد دعا د خپل شاګرد لپاره یو د امام دعا د خپل مقتدی لپاره یو د پیر د مرشد دعا د خپل مرید لپاره یو دویم د روزدار دعا د روزماتي په وخت کله روزماتي کوي د وخت کې د دعاګانې تبلیغ دا نه رد کی
دا قرانګي یو د مظلوم دعا کاغه دعا کی خیره بچا ظلم کیږي تاسو سره امداد کو ته مرګ دیاو پر تا دعا وکړه الله پاک بدلی بچا ظلم کیږي د خیره وکړه د خیرو نه ځان ساته محترم معارض مدا کو استاد پنن دور کې د نظام زمون دومره پوکله شو دومره بیکار شو د استاد قدر ختم شو په سکول کې استاد ته وای شاګرد بنوي قاری کې بودنا پیل کې به نه دا غیدال چابرو دي دا د استاد په وحل باندې بیو شکړي دا بچي په سبا د ملک مشر دا بچي په سبا د ملک واګي د پلاس کې ورکول کی د تبع اختیارات ملاوي محترم خپل بچو ته ادب زده کول پکار موږ د استاد یو نوکر ونده افکار چې بده کاغه د ملک نوکر دی کو حکومت نوکر دی د ما سره دی نوکر دا نوکر د سیبا الله رب العالمین تاسو ته ادب نصیب کی هماج کې د قران کوم آیات ذکر کړو الله فرمایي کې بے ادبی کوي نو د بے ادبی په وجه باندې واستاسو اعمال ختمي کی سوځي با ته ډیر منځونو کې بے ادبی ډیر منځونه دي کړي او د عالم مخ کې د پیغمبر بے ادبی کې صحابه کرام بے ادبی کې اولیاء بے ادبی کې د نیکانو خلق بے ادبی کې د پلار بے ادبی کې د مور بے ادبی کې د تر بے ادبی کې د نیکه بے ادبی کې نو ستا اعمال ستاره فائدہ نه درکې هغه ختمي الله رب العالمین تاسو زموږ استاد د اعمال حفاظت نصیب کړي الله دې ادب والا ژوندۍ را نصیب کړي